أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الذين سورة نساء آیات نمبر 19 د مخکنی آیاتو سره مناسبت ښکاره دي. په مخکې آیاتونو کې الله تعالی د هغه کسانو په ارتباط باندې چې هغه د زنا عمل ترسره کړي والعیاذ بالله او یا د لواطت د هغوی په ارتباط احکام وفرمایل. نو د ګناه څخه وروسته د توبې مسله مهمه وه، ځکه نو فوراً د توبې خبره راغله چې د دې د مخکنی آیاتو سره ښکاره مناسبت دی. الله فرمایي انما التوبة یقینا توبه قبلول علی الله پر الله عز وجل باندې للذین د هغه کسانو ده یعملون السوء بجهالة چې هغوی بدي کوي بجهالة فجهالت سره ثم یتوبون او بیا هغوی توبه کوي من قریب ژر اولئک یتوب الله علیهم اولئک دغه خلق یتوب الله متوجه بسی په توبه قبلولو الله تعالی علیهم په دوی باندې وکان الله دی الله عز وجل علیم فرا علم لرونک حکیما د فرا حکمت خاوند. په دې آیات کې د توبې په ارتباط یادونه کوي چې الله تعالی د هغو کسانو توبه قبلوي چې هغوی توبه وکړي او د مرګ مخکې وکړي. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. انما التوبة نو یقینا د توبې قبلول على الله فالله عز وجل باندې حسب وعده، یعنی الله تعالی چې د توبې قبلول په ځان لازم کړی دي دا د الله تعالی وعده ده او دا د خپل بندگانو سره احسان دی. پر الله تعالی باندې وجوب نه دی چې خامخا به د بندگانو توبه قبلول پر الله تعالی واجب دی. للذین د هغه کسانو دپاره یعملون السوء چې هغوی کوي بدي بجهالة فجهالت سره. بجهالت څخه مراد دا دی چې په حماقت او ناپوهۍ کې، یعنی د آخرت د عذاب او د الله تعالی د ګریفت څخه غافل وي. د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی یوازې د هغه چا توبه قبلوي چې هغه په هیره ګناه جنې وسي، که چا قصدن کړی و د هغه توبه به نو نه قبلېږي، بلکې د جهالتین قید څخه مراد دا دی چې هغه جاهل وي د آخرت د عذاب څخه، ولو که قصدن دی دا ګناه وکړي خو بیا توبه ورباندې وکاږي الله تعالی د توبه قبلوي. یعملون السوء چې هغوی فعل کوي السوء د بدی که کبیره ګناه وي که صغیره ګناه وي بجهالة په حماقت او ناپوهۍ سره د آخرت د عذاب. ثم یتوبون بیا توبه کوي من قریب ژر، یعنی مخکې در حضور د موت چې مرګ لا نه را حاضر سوي دی توبه کوي. د انسان د مرګ حالت چې راځي حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي چې دا دوه حالت دي. یو حالت ته حالت یأس وای او بل حالت ته حالت بأس وای. یو په یا سره دی بل په با سره وای. حالت یأس دغه حالت دی چې انسان د ژوند څخه امید شي او د آخرت علائم او د آخرت آثار لا په نظر نه راغلي، یعنی د انسان آخري حالت دی قریب الموت و انسان. نو دغه انسان دغه حالت ته د یأس یعنی د ناامیدی حالت وای. او بل حالت د بأس دی. د بأس حالت وای هغه حالت دی چې انسان د آخرت علائم او آثار په سترګو ویني، د آخرت څخه شان په نظر راشي، مثلا ملائکه ویني او یا دغه وخت کې کځینی بزرگان چې وای شیطان راځي، نو دغه ځینی آثار ولیدل شي. دغه آثارو د لیدلو په وخت کې وای بیا د توبه نه قبلېږي. او که آثار د آخرت د ونه لیدل شي دغه حالت د ناامیدۍ وي چې د یأس حالت دی. تر دغه حالت پورې الله تعالی توبه قبلوي، یعنی د یأس تر حالت پورې قبلېږي، خو د بأس حالت کراغلی
چې آثار د آخرت د ورځې ولیدل شي، د حشر او د مرګ څخه وروسته چې کوم ژوند دی د هغه آثار ولیدل شي، نو بیا دا توبه نه کوي. د دې ته ورته یو حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم ستا چې ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، تر څو چې یو بنده غړغړ سوی ني راغه وخت الله تعالی د دې بنده توبه قبلوي. نو من قریب څخه مراد دغه د یأس حالت دی چې دغه وخت الله تعالی توبه قبلوي. اولئک نو دغه خلک چې د الله تعالی د طرفه توبه قبليږي، د دې سره سره چې الله تعالی توبه قبلوي، یتوب الله علیهم، الله تعالی متوجی کیږي په هغه باندې په خپل رحمت سره. وکان الله علیما حکیما، وکان الله او دی الله عز وجل حلیما حکیما، ورا علم لرونکی اند هر چا د زړه په کیفیت خبر دی چې توبه کړي د کې نه ده کړي. حکیمن فر حکیم دی د حکمت خاوند دی. نو که یو څوک پر ګناه باندې فورا نرانیسی او په ګناه نه رسوا کوي، په دې کې حکمت دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين نستتوبا للذين دعوا كسانو دفارا يعملون السيئات چاغوی اعمال کوي د بدیو، حتی درداس اندازه اذا حضر احدهم الموت چې حاضر سی ود دوی لره مرګ، قال نو دی وای په دغه وخت کې انی تبت الان، ما توبه وکړه اوس. د داخل گو توبه نه قبلیږي، وللذین او نه دغه کسانو توبه قبلیږي یموتون چې هغوی مری وهم کفار، په دغه حالت کې کافران وي. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اولئک دغه خلق اعتدنا لهم مشتیار کړي دي دا هغوی د پاره عذابا الیما دردناک عذاب، هغوی ته موږ دردناک عذاب تیار کړي. په دې آیات کې به د هغه کسانو یادونه کوي چې دا هغوی توبه نه قبلي او الله تعالی د هغوی توبه نه قبلي. وليست التوبه یعنی د توبه قبلېدل نشته للذین دها خلق د پاره يعملون السيئات چې هغه عمل کوي السيئات د بدی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي توبه وايي پښیمانی ته چې انسان یو ګناه وکي پر هغه ګناه باندې پښیمان شي، دا پښیمانی ته توبه ویل کیږي. یو حدیث کې مرাজি انما التوبه الندم، یقینا توبه د پښیمانی دا د توبه تعریف دی. او دومره خبره ده چې د توبه حقیقت ده دی چې انسان د ګناه د کولو څخه وروسته چې توبه وکړي آینده اعمال یې خوندور کړي. دا د توبه حقیقت، یعنی توبه تر هغه وخت تحقق نشي پیدا کولای چې سړی وروسته په خلاف باندې عمل ونکړي، یعنی د ګناه خلاف چې نیک اعمال شروع کړي ني تر هغه وخت پورې د مخکنی توبه حقیقت دا پلاس نه راشي. د توبه د پاره درې شرایط دي. اول شرط د توبه دا دی چې انسان به پر دغه فعل باندې چې د کړی دی دا د ګناه پر فعل باندې بدای پښیمانی، په دې باندې بدای انتهایی زیات شرمندۍ او د خپل رب به بیریږي. اول شرط ادا دی. دوم شرط ادا دی چې فوران به پریږدي، فوران به هغه عمل پریږدي. ځینې کسان داسې وي د ناروا په یو عمل اخته، په حرام کاروبار اخته، په سود اخته، پایته ودا چې یو بل کار پیدا سي بار بنو د دې څخه توبه وکړه. دا توبه نه ده او دا ډېر لوی ګناه هم، ځکه دا انسان د خدای عزوجل د عذاب څخه ځان لري بولی. په دې وجه باندې دغه کس چې دی توبهګار نه دی. او دریم شرط ادا دی چې تلافی د ما مذاب کوي، یعنی که په تیر وخت کې دغه کس څخه کوم ګناه صادره شوی، یا مثلا منځ جن قضا شوی، یا روزه فوت شوی وي، یا حج جن فاتوي وي، یا زکات پر باندې فرض وي، په دغه صورتو کې دا ور باندې لازمی ده چې دغه
فوت شوی عبادت برا ګرځي. حتی اوس عبادت دا کوشش کی چې هغه عبادت را وګرځي. مثلا کروجی جن قضا شوی وي دا روزو قضا براوي، کل منذر صفوت شوی وي هغه منذ برا ګرځي. او که زکات پاتې یا زکات پور کی یا د یو چا حق ضایع کړي د هغه څخه معافي غواړي، کمالي حق وي دا هغه حق به ادا کړي. دا د توبې شرایط. اوس نو دغه سی څوک چې توبه وکړي الله تعالی دا نه چې د توبه قبلي، بلکې الله تعالی خپل محبوب ګرځي او د کړي ګناهونه الله تعالی د ملائکو د لیکلي صحیفه صفاقي او ملائکو ته د دې امر کوي چې تاسو دا چنانچہ حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی التائب حبیب الله، څوک چې توبه کوي دا د الله تعالی دوست دی. التائب حبیب الله، د الله تعالی دوست دی. والتائب من الذنب كما لا ذنب له، او د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه ګناه چې کړي، یعنی داسې الله تعالی د ګناهونو معافي. او د ټول امت د علماء پر دې اتفاق دی چې توبه دا فرض ده او فرض عین ده. هر مؤمن به توبه کوي. انسان د سحر تر ماښام د الله تعالی د نعمتونو شکر نشي ادا کوي، او د انسان ټول اعضاء د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي. د دې یوازنی علاج دی چې سړی د ورځې په پای کې خپل رب ته متوجي شي او د ورځې د ګناهونو استغفار وکړي، او د سحر په طرف کې بیا خپل رب ته متوجي شي د شپې د ګناهونو استغفار وکړي. چنانچہ حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي ما په یو مجلس کې د پیغمبر علیه السلام تر 100 واره زیات استغفار شمارل. په یو مجلس کې به تر 100 واره زیات استغفار وایي. استغفر الله واتوب الیک. او بل دا چې الله تعالی فرمایي د ټول مؤمنانو لپاره دا امر کوي چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. اے د ایمان خاوندان خپل رب لره خالص توبه وکړه. نصوح توبه دې ته وایي چې عزم پر دې وکړي بیا به نه کوو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. نو بیا لري نه چې الله عز وجل بس تاسو ګناهونه ورجي ويدخلكم جنات، او تاسو به جنتونو ته داخل کی تجري من تحتها الانهار، چې دراغه لاندې به ولي بهيږي، تاسو به داسې جنتونو ته داخل. امام غزالی رحمه الله وايي د توبې 3 درجات دي. یو هغه کسان دي چې هغه په هیڅ وخت کې ګناه نه کوي، هغه انبیاء علیهم السلام دي او ملائکه علیهم السلام. هغه څه ګناه نه کوي، صغیره او کبیره ګناه څخه هغه پاک. دومره طبقه هغه دي چې کار ګناه ده، یعنی عمل یې ګرځي ګناه ده، چې هغه شیاطین دي. او درېمه طبقه دا دي چې کله ګناه کوي کله نه کوي، چې هغه بنی آدم دي، آدم علیه السلام اولاد دي. نو بیا وايي کوم کس چې پر ګناه باندې دوامدار وو او دوامدار ګناه کول، پر ګناه اصرار کاوه، نو دا کس دی په دې پوسی چې دا د شیطان عمل دی. یعنی دا کس شیطان دی چې دوامدار ګناه کوي، ځکه دا د شیطان عمل. او دغه توبه چې انسان عزم پر توبه ونه لري، دغه توبه د الله تعالی په دربار کې نه کوي. یو شاعر وايي، غالبا امام رومي رحمه الله دی، وايي توبه بر لب صبح بر کف دل پر از ذوق گناه معصیت را خندیده می آید زی استغفار ما. وايي کله چې د انسان توبه پر ژوندانه وي او تسبیح دی فلاس کی خو زړه د ګناه د خوندونو نه ډک وي، نو دې ګناه ته هم خندا ورځي. دا زموږ پر استغفار باندې چې هم استغفار غواړي. نو زموږ دغه حالت وي، دغه حالت کې به الله تعالی د چا توبه نه کوي. یو حدیث کې راځي، امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړي چې الله تعالی د خپل بنده په توبه دومره زیات خوشاله کیږي لکه یو کس چې په یو ډېر لوی بیابان او دشت کې پر خپل سورلی باندې سپوري او د لارې توشا خورک اوبه دا ور سره وي، او بیا د کوم حاجت په خاطر باندې یو ځای در یو درخت لاندې پریوزي او دا سورلی ځان ته ودري. کله شرافور ته سورلی تللی نه ورکی
او دای په یو ډېر لوی بیابان او دشت کې یوې خواته د تګ لارنی او نه داسې څوک وي چې د سره امداد او کومک وکړي. نو د انتهایی ناامیدۍ په حالت کې د مرګ د انتظار د پاره تر دې درخت لاندې څنګه واچي چې نور د مرګ په انتظار وي چې بیا دا حالت کې بده سوي. کله چې بده سوي وي نو بیا د دې پریشانی څخه چراویش کې وګوري نو هغه سورلی او مخته ولاړ. نو دا څومره زیات خوشحالي ده. نو وای د ډېری خوشحالي په وجه دا وای چې الله ته زما بنده او زستاره د غلطي صدا ورسوي. یعنی دا د ډېری خوشحالي حالت دی چې دا خبره جنې وسی. نو الله تعالی وای د خپل بنده په توبه تر دا غم زیات خوشاله. نو توبه یو ډېر لوی عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اذکار چې سړی وګوري نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې په تشناب راوتی دا دعا به ویل غفرانک اے الله ستاسو څخه معافي غواړم. علما وايي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وګنا نه کول خدا تشناب تتلل د غفلت حالت. دا وخت څخه مرسته سړی باید راوځي استغفار او زموږ کو ټول وخت په غفلت کې. نو دې شي ته متوجه کېدل پکار دي چې توبه دا کومه او تاسو په ټول مؤمنانو دا فرض ده او دا ضروری ده. الله فرمایي وليست التوبه للذين يعملون السيئات او د توبه قبل دل نسته للذین دا کسانو د فار يعملون السيئات چې هغه اعمال کوي د بدیو حتی درداش اندازې په دې بدو اعمال واختوي اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو د دوی لره الموت مرګ ور تراسي او د آخرت آثار په نظر راسي چې د بأس حالت دي. قال نو دی اوئی انی تبت الان نو ما اوس ایمان راوړی دی. د داش خلکو توبه نه قبلېږي وللذین یموتون وهم کفار او نه د خلکو توبه قبلېږي یموتون چاغوی مړسي وهم کفار په داسې حال کې چاغوی کافران وي. یعنی په دغه حالت کې توبه یعنی ایمان هم الله نه قبلې چې د کفر په حالت کې مرګ راسي یعنی زکندن حالت د کفر ور باندې راشي. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما اولئک دغه خلق اعتدنا لهم عذابا الیما موږ تیار کړی دی د دوی د پاره دردناک عذاب. الله دې موسی یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يا أيها الذين آمنوا دا آیات مخی آیاتو سره ربط دادی چې مخی هم د شذو د حقوق په ارتباط باندې الله تعالی یادونه وکړه او د جاهلیت د زمانه د جنو عادات او رسمونو رد یې وکړي. ما بین کې د توبه او د قبولیت او د نه قبولیت خبر رااله. ورسته بیا دادی د جاهلیت د زمانه د بعضی رواجونو رد دي او مسلمانانو ته د دې تعلیم دي چې تاسو د خپل شذ سره بهترینه گزاره کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي لا يحل لكم روان دي تاسو لره اندا ترثوا چې تاسو وارثانو ګرځېږي النساء د شذو کرهن فجبر باندې ولا تعضلوهن او تاسو هغوی مرا منع کوي لتذهبوا چې تاسو واخلي ببعض بعض ما د هغه مالونو آتیتموهن چې تاسو هغوی ته ورکړي الا یاتین بفاحشه مبینه مگر دا چې هغوی را تګ وکي بفاحشه مبینه پشکاره ګناه باندې وعاشروهن بالمعروف او تاسو د هغوی سره ژوند وکي بالمعروف پشت طریقه سره فإن کرهتموهن کتاسو هغوی نه خوښوئ فعسى لرنا د ان تکرهوا شيئا چې تاسو به بدګنی یو شی ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او وبګرځي الله عز وجل فاغ کې خيرا كثيرا ډیر لوی خیر. یا ایها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء د جاهلیت د زمانه یو غلط رواج او غلط عادت د پټي
چونکه د الله تعالی دا کتاب د دنیا تر ختمه پورې د تمام انسانیت لپاره قانون او اساس دی. نو دغه سری واجونه دا سینه چې اوس ختم دي په بعض علاقو کې وسمستا دا د دې لپاره است چې د الله تعالی کلام په هر وخت کې متوجي او هر وخت د الله تعالی د کلام احکام نافذ وي او پرځای. په جاهلیت د زمانه یو غلط رواج داو چې کوم چا به شوه په نکاح کړل دا شزه بس د ملکیت بلل کېږي. د ملکیت دا معنا چې د دې شزه مال او ځان دا د خاوند بلل کېږي. کله دا خاوند بل فرض وفات شو نو لکه څنګه چې د خاوند مال نور ورثو په میراث اخستي نو دا شزه به هم دغه سي د مال په شکل باندې په میراث اخستي. او کله د دې شزه اولاد د کوم بل چا څخه د بل خاوند څخه نو هغه به هم بیا دغه په میراث کې ولي او یو بل ته په میراث باندې تقسیمول. نو کبه دغه شزه د دې خوښه خپل به په نکاح کول کبه خوښه نه و بل ته به ور په نکاح کول کبه دا خوښه و چې په نکاح نه کی نو بیا به نکاح ته نه پرې شودل او د مال میراث په شکل باندې به استعمالول. الله تعالی د دې څخه منع او فرمایل چې تاسو دا مکوئ او دا حرام عمل د شذ ځان او مال د دې وارثان ځانونه مګرځوي کرهان په جبر باندې. د کرهان مطلب دا دی چې درې صورته جوړېدل. یو صورت یې داو چې شذ به دته اجازه نه ورکاوه چې د بل خاون سره نکاح وکړي او کبه اجازه ورکاوه په دې شرط چې هغه خپل ټول مال او هر څه ودغه وارث ته ورپېږدي. او دوم صورت یې داو چې یا به راګرځولې او اجازه به نور کاوه تر داسې اندازې چې هغه بمړسوله میراث به د تپات کې. او دریم صورت یې دا و چې خپل به په نکاح کړل لیکن بیا به د نکاح په صورت کې داسې کول چې هغه به مجبوره کوله چې مال ټول ورپریږدي او دای بیا طلاق ورکړي. نو دا درې صورت په دې کې نو د جبران معنا دا ده چې دا قید اتفاقی دا قید اعتراضی نه دی. مطلب دا کښه دي تاسو ته خپل مال د پریښو دي په هغه صورت کې چې هغه په خپل خوشي باندې تاسو ته مال در پریږ نو په هغه صورت کې خدا بیا جبر نه دی پروا نه ده. او یا دا په خپل خوشي باندې نکاح کول نه غواړي بیا پروا نه ده. البته تاسو به مجبور کوي نه او نه به مال له هغه څخه. یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اے د ایمان خاوندانو لا يحل لكم روان دي تاسو لره اندا ترثو چې تاسو وارثانو ګرځېږي النساء د شذو د هغوی د مال او ځان کرهن په جبر باندې یعنی د جبر دا صورت دغه دی چې د هغه د خوش پرته تاسو دا کار کوي. البته په ځینو صورتو کې د هغه خوش هم معتبر نه ده. یعنی په داسې صورت کې کچېری یو څوک شته په نکاح کې او بیا دې ته مجبور کوي چې بس هغه د دامال پریږ په دې صورت کې که هغه په دې باندې ظاهرا راضی وي دا رضای معتبره او یا مال تقسیم نه دی هغه ته ته وبخښ نو دام سینه او یا هغه د شرم څخه د مجبوریت څخه ځینی شان ومني نو دام سینه کرهن په ظلم او په جبر باندې. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تعضلوهن او تاسو هغه متنګوي مې منع کوي تاسو هغه مې منع کوي لتذهبوا د پاره د دې چې تاسو واخلي ببعض ما بعض هغه مال آتيتموهن چې تاسو هغه لره ورکړي دي. یعنی دا یو صورت م جوړوي چې هغه دې ته مجبور کوي چې تاسو خپل مال در پریږدي نو دا صورت هم حرام دی منع دی. ولا تعضلوهن او تاسو هغه مرا منع کوي. دا درې صورتې یو صورت دا دی چې د نکاح اجازه نه ورکړي په دې نه ورکړي چې هغه مال در پریږدي باري اجازه ورکړي. یو صورت دا دوم صورت دا دی چې خاوند دې ته مجبور کړي چې یو څه ورکړي. او دریم صورت دا دی چې نکاح ته نه پریږدي تر څو چې هغه وفات شي او مال ته پاتې شي. دا حرام دی د قران دغه آیات مطابق قطعی حرام دی. او کچا دغه کار روا وبولي او دا ویل چې دا خو نور د قوم رواج دی
دا زموږ عرف دی، دا کفر دی، په دې کافر کېږي سره. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، او تاسو منع کوي هغوی لتذهبوا چې تاسو واخلي ببعض ما بعض هغه څه آتيتموهن چې تاسو هغوی ته ورکړي دي، یا تاسو ورکړي دي یا معززان ورکړي دي، نو دا تاسو مجنی اخر. الا ایاتین بفاحشه مبینه، مگر په هغه صورت کې کاوی راتګ وکي بفاحشه مبینه، اشکار ګناه باندې. دا یو صورت مستثنا دی، دا یو صورت استثناء دی چې کاوی راتګ وکي پشکار ګناه باندې، نو بیا د هغوی مال جنې اخستایس. د دې آیات او غلوړ مخکنی آیات سره ارتباط دی چې پرون نوړ مور سبق کې تیر چې کچېره هغوی پشکار ګناه باندې تاسو ولیدل، نو بیا تاسو په حکم د حکیم هغه د څو ورځې د پاره په کور کې بندولای شي، او یادا چې الله تعالی د هغوی د پاره بل یو حکم صادري. نو په ابتدا د اسلام کې دا ترتیب وو چې دا جائز و چې په فاحشه ګناه باندې هغه مبتلا شي، نو په هغه صورت کې بیا خاوند منع کې د نکاح اجازه ورنکي، او کوم مال چې ورکړي دي هغه مال جنې واخلي. کنه هغه حکم هم اوس منسوخ دی، اوس دا روانه ده چې کاغذ زنا وکړي الیاذ بالله، نو په هغه صورت کې د مال جنې واخلي. هم دا اوس روانه ده، ځکه داغه د پاره شرعت حکم علی اوس راغلی دی چې یا رجم دی او یا حد دی چې اصل دوی، او یا دا چې مثلا د نکاح څخه منع کی، نو شرعاً دا روانه ده چې د نکاح څخه منع کی، بلکې یا په کور کې بند کی، هغه احکام تللی. نو تاسو دای منع کوي مگر صرف دغه کار د پاره چې هغه په فاحشه عمل باندې راشي، نو دا حکم منسوخ شوی دی. هغه کای تللی دی، وس استثناء یوازې د دې څخه ده چې تاسو ته منع یوازې په دغه یو صورت کې روا ده چې هغه فاحش عمل، او د فاحش عمل څخه دوه صورت مراد دی، یا دا چې زنا وکي او یا دا چې د خاوند سره بد اخلاقی وکي. الا ایاتین بفاحشه مبینه، مگر دا چې غیراتک وکي بفاحشه و گناه سره مبینه واضحه گناه، یعنی بد اخلاقی وکي او یا زنا وکي. اوس د دې اجازه تم نشته. وعاشروهن بالمعروف، او تاسو دا غوي سره شګزاره کوي، ژوند وکي دا غوي سره بالمعروف، په ښه طریقه سره، په بهترینه طریقه سره دا غوي سره ژوند وکي، یعنی خوش اخلاقی سره وکي، پنان او نفقت او خبرګيري کې لاس نیوي وکي. او کچيري ورشد داسې وي چې تاسو تاغه فن نظر کی، تاسو د طبيعت تقاضا داوي، یا ظاهری شکل نه برابر، لیکن هغه داسې شرعاً عیب نه پکشي کې چې انسان دې هغه خزان وساتي، نو بیا تاسو د هغه مال ماخي او تنګوي ما، ځکه کېدلای شي الله تعالی تاسو ته په دغه حالت کې ډېر لوی خیر درکې، د دې پر ځای چې تاسو د خپل طبيعت مطابق ژوند وکړئ. فإن كرهتموهن، کچېره تاسو هغه بدی ګڼلې، یعنی په مقتضا د طبيعت باندې مو هغه بدی ګڼلې، نو د عقل تقاضا ده چې تاسو دغه حالت برداشت کړئ، او د هغه د طرفه څخه بدی نه و، بلکې اخلاق ښه اخلاق او خدمت او دیندار و. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى نصلرن ان تكرهوا چې تاسو بد ګڼئ شيئا یو شی، تاسو به یو شی بد ګڼئ، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، او پیدا بکړي الله تعالی پاوی کې خيرا كثيرا لوی خیر، یعنی تاسو به بد ګڼئ پاوی کې به خیر. د مثال په توګه هغه تاسو خدمتګار وي، تاسو خدمت کوي، تاسو د هوسائی او آرام د پاره هغه تاسو سره ژوند کوي، نو دا تاسو د دنیا منفعت دی ګټمون، او یا الله تعالی تاسو ته د هغه اولاد درکې، کدا اولاد په کشرتوب کې وفات شي، د آخرت لو سرمایه ده، کغټ چې صالح وي دام د آخرت لو ذخیره ده، نو دامو دنیوي او اخروی ګټي. که هیڅ نه وي نو کم از کم د طبيعت په خلاف شی باندې صبر کول د خدای د پاره دام ډیر لوی اجر لري او عظیم اجر لري. نو الله تعالی په دې کې خامخاص تاسو د پاره خیر دې دا کار مکوئ. صدق الله.